بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. سورة البقرة تسلور بسوبان مشتملة و أولا حصہ دا آیت نمبر 96 پوری و او پدې کې درې بابونه بیانېدل. اول باب د آیت نمبر 20 پوری یعنی د 20 آیت آخره پوری او دویم باب د آیت نمبر 39 آخره پوری او دریم باب د آیت نمبر 40 نه شروع شوی او دا به د آیت نمبر 96 یعنی نننی سبق کې به انشاءالله دا اولنی باب سرته اولنی حصہ سرته ورسیږي او دریم باب هم په دغه ځای باندې ختمیږي. په دې دریم باب کې شپږ خطاب او بني اسرائیلو ته اولنی خطاب کې د هغو اته نعمتونه چې الله پرې کړي وو د هغې بیان سره د هغې دوه عذابونه او په دویم خطاب کې د بني اسرائیلو د مشرانو درې بد عادتونه چې لوزونه ماتول او دغه رنګې د غوا په حلالولو کې یا د الله تعالی د حکمونو په پوره کولو کې هیلې بانې او چل ولې کوو دغه رنګې یو کس یې وژلی او د هغه د قتل الزام یې په یو بل باندې لګوو او د دغه باب په آخره کې د دغه خطاب په آخره کې د هغو د موجوده بني اسرائیلو چې د قرآن کریم د نزول په وخت کې وو د هغو یو څو خباستونه ذکر شو. څلور خباستونه وو چې تحریف و منافقت و او دغه رنګې امیتوب او انپړتوب او څلورم خباست او بد عادت د هغو چې هغو به ویل جنت ته زمونږ نه علاوه به څوک نه ځي. دریم خطاب د آیت نمبر 83 نه شروع په هغې کې د الله تعالی د حکمونو د نه منلو او د کومو کارونو نه چې هغې منع کړی شوي وو د هغو کولو تذکره او بیان و. څلورم خطاب ولقد آتینا موسی الکتاب کې د هغو دوه خباستونه او پلیتۍ چې کوم انبیاء کرامو باندې به لاس بر شو هغه به شهیدانول او چې په کومو به لاس بر نه شو نو هغو ته به یې ویلې چې تاسو دروغ وایئ. و د دې آیات کریمه نه پنځم خطاب ذکر کیږي او په دې کې به دا مسئله چې دی صرف مخکني پیغمبرانو نه انکار نه کولو بلکې د دې موجوده پیغمبر آخر الزمان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم نه دی انکار کوي او دا نه مني او په دې کې به چې دی نو دا خباست د هغو ذکر شي او د هغو د یوې خبرې به الله تعالی چې دی نو جوابونه ذکر کړي او آیت نمبر 92 نه به بیا اخرنی خطاب شپږم هغه شروع شي. ولما جاءهم او هر کله چې رالی دوی ته کتاب من عند الله داسې کتاب چې هغه ثابت و د طرفه د الله تعالی نه مصدق لما چې تصدیق کوونکی و دا هغه څه معهم چې د دوی سره وو. داسې کتاب د دوی خواله رالی چې د دوی د تورات د مسلو تصدیق یې کوو او دا پکې و چې د تورات کې کوم څه دي نو هغه رښتې مسلې دي او حق مسلې دي. داسې کتاب دوی ته رالی وکانو او حال دا و چې ودی من قبل مخکې د دې نه یستفتحون چې طلب د فتح به یې کوو علی الذین په هغه کسانو باندې کفرو چې کافرانو د دې نه مخکې به چې دی نو دی طلب د فتح کوو د کافرو په خلاف باندې. په دې آیات کې چې دی نو معناګانې ډېرې دي و اول د دې آیات ترجمه سرته رسو او وکانو من قبل یستفتحون باندې و ډېر کلام کوو. فلما پس هر کله جاءهم چې راغی دی ته دا پیغمبر ما په صفتونو باندې عرفو چې دی پېژندل کفرو به نو دی کفر وکړو په هغه باندې
فلعنت الله پس لعنت د الله تعالی دی علی الکافرین په کافرانو باندې. وکانو من قبل یستفتحون، د دې یستفتحون ټکي علماء کرامو تقریبا 4 معناګانې ذکر کړي. قرآن کریم کې کمال دی چې کله کله یو لفظ داسې راوړي چې په هغې کې ډېرې معناګانې. دا د قرآن کریم معجزه ده، ورنه د مخلوق کتاب کې چې دی نو دومره کمال نه چې په یو ټکي کې په یو وخت کې چې دی نو هغه ډېرې معناګانې ورکړي. په دې یستفتحون کې چې کومې 3 معناګانې دي هغه صحیح دي. یوه معنا ده هغې باندې د علماء کرامو اعتراض دی. دغه 3 معناګانې چې کوم امام ابن کثیر صاحب کړي دي نو هغه به بیان کو. د هغې نه پس چې کومه 4مه معنا ده تفسیر قرطبي کې امام قرطبي صاحب هغې بیان کړی دی، خو په هغې باندې څه اشکالات دي د علماء کرامو، نو د هغې به وروستو وضاحت وکړو. د دې یستفتحون معنا یوه دا ده چې طلب د فتح کول. نو مطلب به د دې بیا دا شي چې نبی صلی الله علیه وسلم لا نو راغلی، نو دې یهودو به مشرکین چې دی نو هغه یې رول. لکه مخکې موږ وویلې اوس او خزرج د هغو په خپلو کې به چې دی نو جنګونه وو، نو ښکاره خبره ده یهودو څخه به چې دی نو هغه وران وو. یوه ډله به ورڅه خامخا ورانه وه او هغوی وو مشرکین کافر وو. نو دې یهودو به هغو ته ویل د هغو باندې به طلب د فتح کوو د الله تعالی نه، او دا دعا به کوله چې یا الله موږ ستا نه دعا کوو چې تا هغه پیغمبر راولېږه چې تا زمونږ په کتاب کې د هغه وعده کړې ده او لوز دې کړی دی چې زه به په تاسو په آخره کې یو پیغمبر رالېږم او هغه له به کتاب ورکوم. هغه پیغمبر راولېږه چې موږ په هغه باندې ایمان راوړو او د دې په کافرو باندې چې دی نو موږ په خلاف باندې وجنګېږو او په دې باندې چې دی نو غلبه حاصلو. نو د دې معنا مطابق به د آیت ترجمه داسې شي وکانو او دا یهود من قبل مخکې د دې نه یستفتحون چې طلب د فتح به یې کوو علی الذین په خلاف دا کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی. کافرو باندې به چې دی نو د فتح سوال کوو د الله تعالی نه او فتح به یې غوښتله. فلما پس هر کله جاءهم چې رالی دا پیغمبر دی ته ما په هغو صفتونو باندې عرفو چې دی پېژندلي وو کفرو نو دی کفر وکړو به په هغه باندې. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هغه یو یهودي هغه ته به دا ویلي چې ستاسو په خلاف باندې به موږ د یو پیغمبر سره ملګري کېږو او هغه به چې دی نو زموږ مدد کوي. نو چې کله نبي صلی الله علیه وسلم رالی حضرت معاذ بن جبل هغه ته دا وفرمایل چې تاسو چې موږ ته دا ویلې چې داسې پیغمبر به راځي، نو اوس خو هغه پیغمبر دا دی رالی اوس یې ولې نه منئ؟ نو هغه ویلې ما جاءنا بشیء، موږ چې کوم صفتونه د هغه ویلي وو په خپلو کتابونو کې نو هغه صفتونه په ده کې یو هم نشته، انکار یې وکړو د ضد د وجې. دا یوه معنا شوله. دویمه معنا وکانو او دی من قبل مخکې د دې نه یستفتحون علی الذین کفروا، یستفتحون چې بیان به کوو علی الذین په هغه کسانو باندې کفرو چې کفر یې کړی دی. یستفتحون دلته په معنا د بیان کولو باندې شوله، او د یستفتحون معنا د بیان کولو هغه چې دی نو دغه 12 نمبر صفحې په اول سر کې تېره شوې وه آیت نمبر 76 کې. واذا خلا بعضهم الى بعض، او کله چې لاړ شي ځنې د دی ځنې نورو ته قالو نو وایي دی اتحدثونهم آیا تاسو بیانوئ دی ته بما هغه څه فتح الله علیکم چې الله تعالی بیان کړي دي تاسو ته، الله تعالی په تاسو کلاو کړي بیان کړي دي. نو فتحه په معنا د بیانولو باندې هم راځي. نو دلته په معنا دا شي چې دې یهودو به دغه کافر بیا خبرول او هغو ته بیا چې کوم دی نو دغه شانته ویلي. اوله معنا کې دا و چې هغو به د الله تعالی نه سوال کوو چې الله هغه پیغمبر راولېږه چې زمونږ په کتابونو کې د هغه صفتونه دي چې موږ د هغه سره ملګري شو. او د دې معنا مطابق بیا به چې دی نو مطلب دا شي چې دیو به کافرو ته ویلي چې فانه قد اضل زمان نبي، چې د یو پیغمبر زمانه رانږدې شوې ده او هغه به راځي او موږ په ایمان راوړو. ونقتلکم معه قتل عاد و ارم، موږ به چې دی نو د هغه سره ملګري کېږو او تاسو به داسې وژنو لکه څنګه چې عادین او هغه ثمودین چې دی نو هغې تباه شوي وو، داسې به چې نو تاسو هلاک کوو. نو د دې آیت
ما د دې معنا مطابق چې نو د آیت ترجمه به داسې شي وکانو او دی من قبل مخکې د دینه یستفتحون چې بیان به کولو د راتللو د پیغمبر علی الذین په خلاف دغه کسانو باندې کفرو چې کفر یې کړی هغه کسانو ته به بیان کوو فلما جاءهم پس هر کله چې رالی دا پیغمبر ما په هغه صفتونو باندې عرفو چې دی پېژندلي وو کفرو به نو دی کفر وکړو په هغه باندې فلعنة الله علی الکافرین دریمه ترجمه غالبا په هغې باندې اعتراض دی درې ترجمې دي او هغه ترجمه دا ده چې یستفتحون په معنا طلب د فتح کول په وسیله د نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا معنا چې دی نو چا کړې ده او د دې معنا مطلب دا دی چې کله به د یهودو او د کافرو په خپلو کې چې کوم دی نو جنګ و نو دې یهودو به د نبی صلی الله علیه وسلم نوم د جنگ په وخت کې چې دی نو وسیله کو او دا به ویلي اللهم انا نسألك بحق نبيك الذي وعدتنا ان ترسله في آخر الزمان یا الله موږ ستانه د فتح سوال کو په وسیله او په حق د هغه پیغمبر باندې چې تا زموږ سره د هغه وعده کړې ده چې هغه به زه رالیږمه په آخرنۍ زمانه کې نو بیا هغه خلک د دې نه دا مطلب اخلي چې دې یهودو به په وسیله د نبی صلی الله علیه وسلم باندې او په واسطه د نبی صلی الله علیه وسلم باندې دعا کوله او د کافرو په خلاف باندې به بیا په هغه جنګ کې چې دی نو هغه کامیابه کېدل نو دې نه مطلب دا شو چې د ذات د چا په وسیله کې الله ته پیش کولی شي او دا چې دی نو جایز دي قرآن کریم کې راغلي د دې معنا مطابق د آیت ترجمه به داسې شي وکانو او دی من قبل مخکې د دې نه یستفتحون چې طلب د فتح به کولو په وسیله د نبی صلی الله علیه وسلم باندې او دا به ویلي چې الله اللهم انا نسألک موږ ستانه سوال کوو په حق د پیغمبر ستا باندې چې هغه چې ته په موږ له چې دی نو غلبه راکړي په خلاف د دې کافرو باندې علی الذین کفروا په هغه کسانو باندې چې کفر یې کړی دی نو مخکې به وسیله غوښتله د نبی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې دعا به په وسیله د نبی صلی الله علیه وسلم باندې کوله خو فلما جاءهم کله چې دغه پیغمبر رالی دی ته ما په هغه صفتونو باندې عرفو چې دی پېژندلي وو کفرو به نو دی کفر وکړو په دې باندې فلعنة الله علی الکافرین پس لعنت د الله تعالی دی په کافرو باندې اوس دا درې واړه معناګانې چې دی دا امام ابن کثیر صاحب چې دی نو کړي دي او هغه دلته فرمایي اوله معنی دا کړې ده چې یستنصرون بمجیئه علی اعدائهم من المشرکین طلب د غلبې به کوو د مدد به کولو په خپل مشرکینو باندې اذا قاتلوهم کله چې به ورسره جنګ کوو او دا به ویلي یقولون انه سیبعث نبی فی آخر الزمان یو پیغمبر به رالیږلی شي په آخرنۍ زمانه کې نقتلکم معه قتل عاد و ارم موږ به تاسو وژنو لکه څنګه چې عادین هغه وژلی شوي و الله تباه کړي وو فلما بعث الله رسوله من قریش کفروا به چې کله الله د قریشو نه دا پیغمبر راولېږو نو انکار یې وکړو دا معنا چې دی امام ضحاک او دغرنګې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه چې هغه د نبي صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی او د هغه دپاره نبي علیه صلات وسلام د قرآن کریم د تفسیر چې دی نو دعا کړې وه نو دا معتبره معنا ده په دې کې د وسیلې مسیلې خبره نشته دی دویمه معنی دا ده چې وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا کافرو ته به چې کوم دی نو یستنصرون او غالبا دغه معنا چې کوم دی نو هغه وروستو چې دی نو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه هغه حدیث چې ما کوم ویلی همدغه معنا ده په هغې کې دا راځي چې نحن نعید محمدا کافر به چې کوم دی نو هغه خبرول او دا به ورته ویل چې موږ به د نبي صلی الله علیه وسلم مدد کوو او دا دواړه معناګانې تقریبا نږدې دي ولیسو کذلک بل یکذبون خو دوی داسې نه دروغ به ویلې او دغه فرمایي معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل هغو ته وفرمایل یا معشر یهود ای یهودو اتقوا الله واسلموا د الله نه ویرېږئ مسلمانان شئ فقد كنتم تستفتحون علينا ځکه چې تاسو مخکې تاسو به موږ خبرولو بمحمد صلى الله عليه وسلم د نبی علیه السلام په باره کې ونحن اهل شرك وتخبروننا بانه مبعوث وتصفونه بصفته تاسو به د هغه
هغه صفتونه کول چې داسې داسې پیغمبر دی. نو سلام ابن مشکم دا یو یهودي و، هغه وویلې چې ما جاءنا بشیء نعرفه، کوم علامتونه چې زمونږ په کتابونو کې وو د دې پیغمبر، هغه چې کوم دی نو هغه نبی صلی الله علیه وسلم په هغې باندې راتلل نه دي کړي. نو باقي پاتې شو هغه درېیمه معنا چې هغه امام قرطبي صاحب ذکر کړې ده، خو امام قرطبي صاحب هم د هغې نه مخکې اول دا معناګانې ذکر کړي او اخره کې به دغه ویلي چې چا دا ویلي چې دې مطلب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په وسیله باندې به دعا کوله. نو دغه معنا صحیح نه ده. اوله وجه خو دا ده چې دغه د کوم راوي په روایت باندې ده په هغې کې یو کس دی عبدالملک ابن هارون ابن عنتره. دغه عبدالملک ابن هارون ابن عنتره د ده په باره کې علما کرام د احادیثو چې کوم لوی لوی علما دي هغې فرمایي انه کذاب دجال، دا غټ دروغجنو او غټ دجال د به چې دی نو په احادیثو کې چې دی نو دروغ ویلي. کان یضع الحدیثه، ویسا شخص به فرمایل کان یضع الحدیثه، ده به د ځان نه چې دی نو احادیث جوړول، هغه به فرمایل د ده د احادیثو فکټري وه او کارخانې وه، احادیث به پکې د ځان نه چې دی نو جوړول. او ځینې علما کرام فرمایي کان منکر الحدیث، دا چې دی نو د ناشنا حدیث والا و. دا منکر الحدیث دا اصل اصطلاح ده. ځینې خلک چې دی نو هغه په دې باندې نه پوهېږي، منکر الحدیث وایي. نو منکر الحدیث مطلب د حدیثو نه انکار کولو. نو حدیثونه چې څوک انکار کوي دا خو په اسلام کې شکي، د کافر سړي خو بیا روایت د سره نه قبلېږي. دا ټکی منکر الحدیث دی. منکر الحدیث مطلب دا د احادیث به ناشنا و، نورو خلکو احادیثو ته به چې کوم دی نو د ده حدیثونه برابرېدل نه. نو د هغه په باره کې چې دی نو دا راځي چې هغه غټ دروغجن و، نو د هغې د وجې نه د هغه حدیث چې دی نو هغه نه منلی کېږي. او بله وجه دا ده چې دا په قرآن کریم کې دا وسیله کو چېرته موږ وویو چېرې یهودو داسې چل کړی دی، نو یهودو کو کړی دی. نو یهودو خو الله تعالی دلته چې دی نو بدي بیانه کړې ده، مذمت یې بیان کړی دی. او مخکې خلکو چې کوم یو کار کړی او قرآن کریم کې الله تعالی را نقل کړی، نو هغه زموږ دپاره دلیل جوړېږي، خو په دې شرط باندې چې الله تعالی په هغو باندې رد نه کړی. او دلته خو بیا الله تعالی چې دی نو رد کړی دی او فرمایي فلعنة الله علی الکافرین، د الله لعنت دی په دې کافرو باندې. بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس ما ډېر بد دی ما هغه څه اشتروا چې خرڅ کړل دی به په هغې باندې انفسهم ځانونه خپل، ان یکفرو هغه څه شی دی چې دوی پرې ځانونه خرڅ کړل، هغه دا دی ان دا یکفرو چې دوی کفر وکړو بما په هغه څه باندې انزل الله چې رالیږلي دی الله تعالی. دا کفر یې ولې وکړو؟ بغیا د وجې د حسد نه، د وجې د ضد نه، ان د دې خبرې سره ینزل الله چې رالیږي الله تعالی من فضله د خپل فضل نه علی من په هغه چا باندې یشاء چې وغواړي من عباده د بندګانو خپلو نه. د دې یهودو د دې خبرې څه چې کوم دی نو ضد او عناد و، چېرې زموږ خو دا ګمان و چې اخرنی پیغمبر به د حضرت اسحاق په اولاد کې راځي او زمونږ بني اسرائیلو په اولاد کې به، او دا خو د حضرت اسماعیل په اولاد کې چې دی نو رالی. نو د دې خبرې څه چې دی نو حسد او کینه وه او تکبر یې وکړو چې د هغې د وجې نه چې دی نو د ده انکار وکړو. نو دې وجې نه حسد او کینه کله کله دا چې دی نو انسان ډېرو غټو غټو ګناهونو باندې چې دی نو مجبوره کوي، او غټو غټو ګناهونو باندې چې کوم دی نو سړی هغه کولو ته چې دی نو مجبوره کوي. لکه د حضرت یوسف هغه ورونه و چې هغه کله د حضرت یوسف سره حسد او کینه شروع کړله، نو هغه حضرت یوسف د حضرت یعقوب په باره کې وایي چې ان زمونږ د پلار چې کوم دی نو لفي ضلال مبین، دا په انتهایي ساده توب کې دی. اوس پیغمبر ته چې دی نو ساده وایي، نو دا د هغه حسد او د کینې د وجې نه. او دلته علما کرام هغه حدیث ذکر کړی دی چې الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، چې حسد او کینه دا د انسان نیکۍ داسې خوري لکه څنګه چې اور وچ لرګي چې دی نو هغه سیزي. او بیا چې دی نو هغه علما کرام فرمایي چې حاسد او کینه کوونکی دا عجیبه سړی دی چې دا یو طرف ته کینه کوي د بل چا سره، او بل طرف ته چې کوم دی نو د هغه ګناه ختمېږي. یو طرف ته دا د بل چا سره کینه کوي او بل طرف ته چې کوم دی نو دا په خپله باندې پریشان وي. نو چې د چا سره کینه کوي د هغه پې چې دی نو مرتبه نور هم سیوا کېږي او د هغه نعمتونه الله تعالی سیوا کوي، او دا چې کوم دی نو د ده مرتبه هم پرې راغورځېږي، پریشانه وي او ګناهونه هم چې دی نیکۍ هم چې دی نو هغه بربادېږي. نو ځکه الله تعالی فرمایي چې دا د ضد د وجې نه دی دا کار وکړو، چې ولې الله تعالی چې دی نو په نبي صلی الله علیه وسلم باندې پیغمبري راولېږه. فباءوا پس اخته شو دی بغضب په غوسه کې علی غضب د پاسه د بلې غوسې نه، غوسه کې اخته شو
په بله غوسه باندې. اوس دا یوه غوسه کمه وه او دا بله غوسه کمه وه. امام آلوسی صاحب فرمایي چې د دې نه مراد دا نه دی چې دوه غوسې وي، بلکې مطلب دا دی چې دی پرله پسې د الله تعالی په غوسو کې چې دی نو هغه راګیر شو. مخکې د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې چل ول کړی و او هغه یې تنګ کړی و. بیا وروستو حضرت عیسی علیه السلام ونه منلو او دغه رنګې بیا په آخره کې کینه وکړه، حسد یې وکړو او په آخره کې د نبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه او د قرآن کریم نه انکار و. نو مسلسل دی د الله تعالی په غوسو او په غضبونو کې چې کوم دی نو هغه راګیر شو او اخته شو. فباو پس اخته شو دی بغضبین په غوسه کې علی غضبین د پاسه د بلې غوسې نه، وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب دی رسوا کوونکی. په دې آیات عذاب دی سپکوونکی، مهین معنا د سپکوونکی. ځینې خلک معنا کوي د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب دی سپک. ویسا شخص بدل ته چې واقع ذکر کول او یو عالم چرته په سپیکر کې درس کولو نو د دې آیات د دې لفظ معنی کړی و عذاب مهین عذاب دی سپک. نو چرته یوه زنانه د هغه درس اورېدلو محلې نه پسې چټ رالیږلی و چې د الله تعالی په عذابونو کې هم سپک عذاب وي، دا څنګه عذاب دی چې سپک. نو د دې معنا دا نه ده چې سپک عذاب، مطلب دا دی رسوا کوونکی. مهین چې دی نو رسوا کوونکي ته ویل کېږي. او د دې کافرو دپاره عذاب رسوا کوونکی ځکه دی چې مخکې د دیو په باره کې ویلی شو چې د دیو به کینه کوله او کینې د دې وجې نه کوله چې ځان ورته غټ ښکاره کېدو، تکبر یې کوو. نو الله تعالی دی چې دی نو هغه ذلیله کړل او رسوا کوونکي عذاب یې چې دی نو دیو له ورکړو. حدیث مبارک کې راځي یحشر المتکبرون یوم القیامة امثال الذر، چې څوک په دنیا کې تکبر کوي قیامت کې به الله تعالی چې دی نو هغه د سرو میږانو وړو وړو میږانو په شکل کې هغه راپورته کړي په شکل د انسانانو باندې. نو او واړه واړه به دا ولې؟ ځکه چې په دنیا کې به دوی ځان غټ غټ ګڼلو. نو الله تعالی سزا من جنس العمل، چې څنګه تا ځان چې کوم دی نو څنګه عمل دی کوو هغسې الله تعالی سزا درک، چې الله تعالی به رسوا کړي او واړه به کړي، ځکه دیو چې دی نو ځان چوتولو. بل حدیث مبارک کې راځي من تواضع لله رفعه الله، څوک چې د الله تعالی لپاره عاجزي اختیاروي نو الله تعالی هغه چې دی نو چوتوي او هغه له مقام ورکوي. ومن تکبر وضعه الله، او څوک چې تکبر کوي ځان لوی لوی ګڼي نو وضعه الله، الله تعالی چې کوم دی نو هغه ښکته کوي او رسوا کوي. د شیطان هغه خبره چې هغه ویلي انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، چې یا الله زه حضرت آدم ته سجده ځکه نشم کولی چې زه د هغه نه غوره یم. دا زه ټکی چې کوم دی نو دا ډېر خطرناک دی. او دا د عجب او د خودپسندۍ چې په هر څه کې سړي ته به ځان چې دی نو ښه ښکاري. مالداره ته چې دی نو د خپل مال د وجې نه ځان ښه ښکاري، او ملا ته د خپل علم د وجې نه چې دی نو ځان ښه ښکاري. دا سړی چې دی نو تباه کوي او رسوا کوي. او د ډېر اولاد والا ته ځان د ډېر اولاد د وجې نه چې دی نو ښه ښکاري. او که یو عالم د دې وجې نه چې کوم دی نو د علم سره مینه کوي چې خلک زما په دې باندې چې کوم دی نو قدر کوي، نو دا د علم سره مینه نه شوه، دا د اصل کې د خپل جاه او د خپل منصب سره چې دی نو هغه مینه شوه. نو دې وجې نه عجب چې کوم دی نو هغې نه به ځان بچ کول غواړي. هله به چې کوم دی نو د نفس د هغه وسوسو د چلونو نه چې نو بچ کېږو. خو چې کله هم تکبر سړي کې راشي نو په ډېرو ګناهونو باندې بیا دا چې دی نو سړی مجبوره کوي، لکه حسد او کینه او د حق خبره نه منل. دا ټول د دې وجې نه کېږي چې سړي ته ځان لوی ښکاري او دا وایي چېرې زه به اوس چې کوم دی نو دا منم. یهودو چې کوم دی نو هغو ته دا خبره ډېره بده ښکاره کېده او ډېره ورته د شرم ښکاره کېده چې خلکو ته موږ ویلو چې دا پیغمبر صحیح پیغمبر نه دی او اوس یې موږ چې ومنو، حالانکې ښه ورته پته وه چېرې دا حق پیغمبر دی. نو شیطان ته هلته الله تعالی وفرمایل قال فاهبط منها، سورت اعراف کې چې ته د دې جنت نه چې دی نو ووځه. ولې؟ فما یکون لک ان تتکبر فیها، ستا دپاره دلته مناسب نه دی چې ته تکبر وکړي. فاخرج انک من الصاغرین، ووځه ځکه چې ته ذلیله یې. او جنت چې کوم دی نو هغه د متکبرینو ځای نه دی، هغه د عاجزینو او د ضعفاو کمزورو چې کوم دی نو هغه ځای دی. سورت مومن کې الله تعالی فرمایي ان الذین یستکبرون عن عبادتي، څوک چې زما د بندګۍ نه چې دی نو هغه ځان لوی ګڼي غټ ګڼي سیدخلون جهنم داخلین، دی به جهنم ته چې دی نو ذلیله رواني او سپک به چې دی نو هغې ته ننوځي. وللکافرین معنا دا شوه وللکافرین او دپاره د کافرانو عذاب داسې عذاب دی مهین چې هغه رسوا کوونکی دی. واذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، دې آیت کریمه کې د یهودو د یوې خبرې چې دی نو جوابونه ورکړی کېږي. خبره د هغو دا وه
وإذا قيل لهم او کله چې ویل شي دیتا آمنو ایمان راوړي بما پاک کتاب باندې انزل الله چې را لېږلی دی الله تعالی قالو وایي دی نؤمنو موږ خو ایمان راوړو بما پاک څه باندې انزل علینا چې را لېږلی شوی دی په موږ باندې نؤمنو بما انزل علینا موږ خو په خپل کتاب باندې چې کوم دی ایمان راوړو او خپل کتاب د دې وسو تورات او دا به ویلې موږ د بل چا د کتاب ذمہوار نه یو ويکفرون او انکار کوي دی بما دا وسه وراءه چې سوا د دې نه ورا په معنا د علاوه راځي په معنا د سوا باندې یعنی قران کریم نه د تورات نه علاوه چې نور څومره کتابونه وو دی به ویل موږ هغه نه منو دا غي نه موږ انکار کوو نو د دې خبرې جواب الله تعالی ورکړي د نؤمن بما انزل علينا چې دی به ویل موږ په خپل کتاب باندې بس ایمان راوړو او دا چې خپل کتاب دی الله فرمایي وهو الحق او حال دا چې دا قران کریم حق دی مصدقا لما تصدیق کوونکی دی دا څه معاون چې دا غو سره دی دا یو جواب شو ته څنګه چې دینو صرف خپل کتاب مانی او نور نه مانی قران کریم خو چې دینو دا ستاسو کتاب خبرو ته چې دینو هغه رښتیا وای او حق وته وای نو کو ته خپل کتاب مانی نو به پکار دی چې قران کریم ومني ولی ستا کتاب او د قران کریم مسله چې دینو هغه یولا نو چې د خپل کتاب هغه مانی خو اتوماتیک ستا په دې کتاب هم تصدیق رااله خو چې دا نه مانی نو معلومیږي چې ته ستا په خپل کتاب باندې چې دینو ایمان نشته وین جواب قولوا پیغمبر فلم تقتلون پس ولی تاسو وجل انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی من قبل مخکې دینا ان کنتم مؤمنین کو چرته یو تاسو مؤمنان وین جواب خلاصه دا شو چې ته موږ تورات منو کانو په تورات کې دا کوم ځای کې لیکل شوی دي چې د پیغمبرانو وجل چې دینو دا د ثواب کار دی یا دا جایز دی تاسو خو چې کوم دینو حضرت زکریا او حضرت یحیی علیهم السلام او دا غرنګي بشمار پیغمبران هغه تاسو شهیدان کړی دي نو خپل کتاب منئ نو په تورات کې خو دې خبرې ښکارا چې دینو رد شوی دی چې تاسو پیغمبرانو ته تکلیف نه ورکوي او لاقت چې کوم دینو دا خو ډیره لویه خبره ده د پیغمبرانو د تکلیف نه چې دینو تاسو به کې منع کړی شوی وي ولقد جاءكم موسى بالبينات اخرنه خطاب دی او په دې کې د دیو دغه دوه جوابونه نور ورکړي دغه مخکنی خبرې او دا غننګ یو اعلان د مباهله به وکړي شي دیتا د مباهله وضاحت به رسته کو دیو ته بچ دینو د مباهله اعلان وکړي شي دا اخرنه خطاب دی ولقد جاءكم موسى بالبينات او خامخا راغله او تاسو حضرت موسی علیه السلام بالبينات په واضح معجزو سره واضح معجزې حضرت موسی علیه السلام راوړې وي تاسو ته ځینې علماء کرام د بالبينات معنی کوي یعنی هغه معجزات راوړو چې دا غینه د الله تعالی توحید او د الله یووالی صفا معلومېدو ثم اتخذتم العجل وازدغ البينات واضح معجزات دا کوم دې لپاره چې دینو سورت اعراف صفحه نمبر 148 نامه سپاره او دا غرنګي آیات نمبر دی 107 او 108 148 صفحه آیات نمبر 107 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وغرزول موسى عليه السلام امسا خپلا فإذا هي پسناسا پدغ امسا ثعبان مبين اجدها ښکاروا دا یوه معجزه وه د حضرت موسی او دویمه ونزع او راویستو یده لاس خپل فإذا هي پسناسا پدا لاس بیضاء تک سپینو للناظرین د پاره د کتونکو داسې تک سپینو لکه څنګه چې نور هغه رڼا کوي دغه شانته د حضرت موسی علیه السلام لاس چې کوم دینو هغه به دغه شانته رڼا کوله وزمم یدک الی جناحک لاس به چې دینو تاخر کې کېښودو بس بیا به چې داسې کو او چا به ته نشو کتلی بالکل چې دینو هغه به پړقېدو دغه رنګې دا دویمه معجزه شوله بله معجزه 150 نمبر صفحه هغې کې آیت نمبر دی 133 نور معجزې د حضرت موسی په هغې کې ذکر دي فارسلنا علیهم الطوفان پس راولې موږ په دې فرعونیانو باندې طوفان تیز سیلی دا یې بله معجزه وه والجراد او ملخان دا په فرعونیانو باندې راغلي چې د هغو هر څه به چې دی نو خوړل والقمله او سپګۍ والضفادع او سینځکې والضفادع زمونږ چې ناخیله ژبه کې زمونږ کټارې وو والضفادع او کټارې والدم او وینه آیات مفصلات دا معجزې وې بیلې بیلې یعنی په یو وخت کې نه وي څه وخت پس چې کوم دی نو طوفان رالی بیا د هغې نه پس ملخان رال بیا سپګۍ شوې بیا چې دی نو کټارې شوې بیا وینه شوله د دیو په لوښو کې به پرته وه
دا د حضرت موسی علیه السلام هغه معجزات واضحه ثم اتخذتم العجل بیا د هغې نه پس ثم بیا اتخذتم العجل ونیولو تاسو څخه په خدایتوب باندې من بعده وروسته د تللو د موسی علیه السلام نه یعنی دومره معجزات تاسو د فرعون په مقابله کې د حضرت موسی ولیدل او د هغې نه پس هم بیا چې کوم دی نو تاسو د څخې عبادت وکړو. دا بل جواب شو. د دې خلاصه دا شوله چې ښه تاسو خپل کتاب منئ نو تاسو ته په خپل کتاب تورات کې دا کوم ځای کې ویلی شوي چې تاسو چې دی نو د څخې عبادت وکړئ. حالانکې تاسو ته خو الله تعالی هغه معجزات رالیږلي وو چې د هغې یوې معجزې نه د الله تعالی قدرت معلومېدو نو تاسو د الله تعالی توحید ولې ونه منل؟ وانتم په داسې حال کې چې تاسو ظالمون ظلم کوونکي وئ. وإذ أخذنا ميثاقكم څلورم جواب چې تاسو ویوئ موږ صرف په خپل کتاب باندې ایمان لرو نو که چې د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې تاسو وئ نو ستاسو خو په هغه وخت کې په خپل کتاب باندې ایمان بیا په تاسو باندې دا غر ولې راپورته شوی و؟ وإذ أخذنا یاد کې هغه وخت کله چې واخیستله موږ میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه ورفعنا او پورته کړو موږ فوقکم ستاسو د پاسه الطور غر د تور یا کوه تور خذو ویلې موږ خذو ونیسئ تاسو ما هغه څه آتیناکم چې درکړي دي موږ تاسو ته بقوت په مضبوطیا سره واسمعوا او واورئ تاسو چې دی نو واورئ یا واسمعوا تاسو خبره چې دی نو ومنئ. دا دواړه معنی د سمعا راځي خو دلته په معنا د منلو ده. او موږ چې کله په مانځه کې د رکوع نه راپورته کېږو سمع الله لمن حمده ویو نو هلته د سمعا معنا ده چې سمعا الله تعالی چې دی نو قبوله کړله لمن دعا د هغه چا حمیده چې هغه د الله تعالی صفت چې دی نو هغه بیانوي. او دغه رنګې کله کله د دعاګانو په اخره کې د الله تعالی صفت ذکر کېږي چې انک سمیع الدعا ته چې دی نو اورېدونکی د دعا نو هلته به دا معنا نه کوو چې انک سمیع الدعا ته د دعا اورېدونکی نه انک سمیع الدعا ته چې دی نو د دعاګانو قبلونکی نو معنا دا شوله خذو ونیسئ تاسو ما هغه څه آتیناکم چې درکړي دي موږ تاسو ته بقوت په مضبوطیا سره واسمعوا او ومنئ تاسو قالو نو ویل دی سمعنا موږ منو وعصینا او نافرماني کوو موږ. اوس دلته سوال راځي ښکاره چې کله په دیو باندې د تور غر الله پورته کو او دی ته ویلې خبره ومنئ نو دی چې به ویلې چې موږ یې منو نو څنګه یې پسې فورا وویلې چې موږ نافرماني کوو؟ بیا خو په کار و چې د غر په دیو باندې راغورځېدلی وي ځکه چې دی خو ښکاره انکار و. د هغې جواب دا دی سمعنا دا یې هله وویلې چې کله غر د دیو د سرونو د پاسه چې دی نو ودرېدو بیا چې کله غر واپس خپل ځای ته راغلی نو دی بیا ویلې وعصینا نه منو. یا دا چې د هغو مشرانو وویلې چې منوي خو چې کشرانو ته چې کله خبره ورسېده نو هغه ویل چې موږ یې نه منو. په هر حال یا چې دی نو دیو په زړه کې په خولې وویلې چې منوي او په زړه نه چې دی نو بیا دیو انکار وکړو عملا دیو چې دی نو دا ویل چې موږ یې نه منو. قالو ویل دی سمعنا موږ منو وعصینا او نافرماني کوو واشربوا او څکلی شوی و فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجل محبت د څښي بکفرهم په سبب د کفر د دیو باندې واشربوا په دیو باندې چې دی نو څکلی شوی او په زړونو د دوی کې چې دی نو څکلی شوی و. ځینې علما کرام معنا کوي واشربوا او اښکلی شوی و خو به هر حال لفظي معنا چې دی نو هغه په معنا د څکلو ده چې څکلی شوی و په زړونو د دوی کې العجل محبت د څښي. قرآن کریم کې ځینې ځای کې الفاظ نه خو هغه چې دی نو تقدیر به وله چې دی نو پټ راوباسي. تقدیر دلته به چې ویسا شیخ صاحب راورسېدو نو هغه به بیا واقع بیانوله. هغه ویل موږ چې دی نو لاړو یو ځل او شاه منصور کې په یو ځای کې ثوابۍ کې درس کېدو نو هغه درس کې موږ کېناستو او یخني وه طالبان ټول چې کوم دی نو هغه په بسترو کې او بابا لګیو درس یې کو نو هغه بابا چې کله ویل موږ کېناستو موږ داسې ناشنا ښکاره شوله چې دا قرآن کریم درس دی او دی پکې داسې ملاستې او چا ډډې والې دي او بس دا پیلیانې بسترې چې دی نو خورې دي او کمبلې به ځان کړي دي دا خو چې دی نو مناسب نه ده د قرآن کریم د آدابو. نو موږ ناستو بابا په هغې کې په یو ځای کې وویلې چې بابا ته دغه دې ځای کې چې دی نو یو ټکی پټ دی مقدر دی تقدیر دلته چې دی نو یو ټکی پټ دی. ویل یو طالب بل طالب راپاسه هغه ته ویل چې پاسه بابا تقدیر راوباسي. ویل هغه راپاسې شو بیا هغه ټکی ولیکو بیا بېرته ډډه وواله. ویل بیا دغه ځای نه هغه ځای ویل ما له خوند را نه کړو. ویل بیا چې لاړو پنجپیر ته ویل چې هلته مو وکتل طالبان داسې چست ناست وو چې بالکل ویل ما ویل چې دا چېرته دی د موټروی ګټې دي چې
چې بالکل ولاړ په ځای باندې چې کوم دی نو ولاړ وي. نو هلته بیا موږ ته د قرآن کریم د احترام او د ادب چې دی نو پته ولګېده. نو ځینې ځای کې هغه تقدیر را ایستل چې دی نو هغه ضروري. اوس دلته کو ته دا معنا کې واشربو او وسکلی شو په دې باندې وسکلی شو په دې باندې فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجل سخی. نو عیسی شیخ صاحب به فرمایل چې سخی خو د غوښې نه جوړ دی او غوښه چې دی نو هغه خو سکلی کېږي نه، هغه خو خوړلی کېږي. او که ته وایې چې دی نو وینه ده، نو وینه خو هغه حرامه ده، هغه څوک څکي نه، نو بیا به د دې څنګه معنا کړي؟ نو دې وجې نه معنا به دا شي واشربو او سکلی شوی فی قلوبهم په زړونو د دوی کې حب العجل، محبت د سخي. محبت د سخي چې دی نو هغه په دې باندې سکلی شوی او د دې زړونو ته چې دی نو هغه رسولی شوی. شیخ امداد الحق صاحب د شوی ثوابی هغه دلته چې دی نو دا سوال ذکر کوي او هغه فرمایي چې دلته الله تعالی دا ونه ویلي چې اوکلو فی قلوبهم العجله، په دې باندې چې دی نو سخی خوړلی شوی. ول دا ځکه چې اوبه کله خوراک چې انسان وکړي نو دا دومره زر ښکته چې دی نو هغه رګونو ته نه رسېږي. د هغې چې کوم هغه د خوراک نتیجه هغه د وینې په شکل کې چې دی نو بیا رګونو ته ځي، خو فورا نه ځي. هغې نه چې دی نو معده په هغې باندې چلیږي، وروستو د هغې نه چې کوم دی نو کومه وینه جوړېږي نو هغه بیا په قلاره رګونو ته چې دی نو رسېږي او ډېر وخت پرې لګي. او بیا هم هغه چې دی نو ټولو رګونو ته نه رسېږي ځکه چې د خوراک نه چې دی نو لږه وینه جوړېږي. او پاتې شو اوبه چې کوم دی کله سړی وڅکي نو هغه فورا د هغه چې دی نو په بدن کې خورېږي او هغه رګونو ته چې دی نو رسېږي. نو د دیو په باره کې الله تعالی وفرمایل چې په دیو باندې د سخي دا مینه چې کوم دی نو دا په دیو باندې سکلی شوې وه، یعنې بالکل د خلکو په رګونو کې وینه وه او د دیو په رګونو کې د وینې سره د سخي چې کوم دی نو هغه مینه محبت هغه پروت. ځکه الله تعالی دا د سکلو ټکې وویلو چې دا د دیو زړونو ته چې دی نو کوزه شوې وه. او د هغې وجه دا وه چې دی په مصر کې د قبطیانو سره د فرعونیانو سره پاتې شوي او هلته به هغو د سخي عبادت کو. او دا قانون دی الناس علی دین ملوکهم چې خلک د خپلو بادشاهانو په دین باندې، او بادشاه چې کله د یو شي نه متاثره او هغه یو پیشن په طور باندې استعمالوي نو د هغه ځای خلک هم چې کوم دی نو هغه پیشن به اختیاروي. د ایران د یو بادشاه په باره کې چا تاریخ لیکلی وایي هغه له نایي چې دی نو برید سمول نو د هغه نه خطا شو نو دا یو طرف یې وله ایسته، یو طرف شونډې دی دا نیمه چې کوم دی نو دا یې وله وخروله او دا بل طرف یې وله پرېښودو. نو بیا هغه ته وایي دا څه شی دی؟ وایي دا نوی پیشن دی. نو سبا چې دی نو هغه بیا ټولو خلکو هغه پیشن بیا اختیار کړی چې د بادشاه نوی پیشن را ایستلی. عیسی شیخ صاحب به فرمایل چې نن سبا هم دغه طریقه ده چې په ټي وي کې چې کوم دی نو څه بلا ویني نو سهار له بیا چې کوم دی نو هغه پیشن هغه بیا اختیاروي. څه وخت کې داسې پیشن و چې یاره په د اخته بیا چې کوم دی نو په غوږونو داسې راړولي وو. دا به زمونږ کلي کې چې کوم دی نو هغه د هغه چاول چا به چې ډېرې بزې به څرولې نو هغه به وزګار نه و، دا اخته بیا چې دی نو په غوږونو باندې راوښتي وو. بیا دا چې دی نو عام یو فیشن شو د داسې خلکو چې یاره هغو به په دې باندې فخر کوو، ځان به چې دی نو ډېر ترقي یافته ګڼلو. بیا چې دی نو په جامو کې څه وخت کې داسې فیشن و چې یاره لنډې او بیخي وړې چې کوم دی نو هغه لمنې به وي، لنډې لمنې به وي. بیا هغه فیشن چې دی نو ختم شو، د هغې نه پس بیا اوږدې لمنې رالې او هغه هم داسې چې تخرګونه بیا بالکل شلېدلي وو نو په هغې کې د انسان د اندامونو عورت به پوره نه راتللو. دا نوی پیشن و، دا هم وچلېد، اوس پته نه لګي دې نه پس به څه پیشن راځي. خو دا ټول چې کوم دی نو د دې علامه ده چې یاره سړی په هغه خپله جامه باندې چې کوم دی نو مضبوط نه دی، خوشحاله نه دی. د بل د ذهني غلامۍ دا نښه ده چې ته په هر څه کې چې کوم دی نو د بل چا تابعدار یې. ته چې کوم دی نو د پښتو خپل لباس خپله جامه پرتوب کمیس او د هغې سره څادر او ټوپۍ دا د پښتو سره چې کوم دی نو تړلې جامه ده. نو په دې باندې پکار ده او د دې تعلق زید زموږ د اسلامي شاعرو سم دی د پښتو جامه چې دی نو هغه درانه ده. نو د دې وجه نه خبره د دې نه لاړه چې دی د هلته پاتې شوي نو د هغو په زړونو کې د سخي هغه محبت چې دی نو هغه ننوتی و. او ځینې دلته واقعات علما کرامو نور هم ذکر کړي دي، والله اعلم چې صحیح دی او که نه. یو واقع پکې دا هم ذکر کړې ده چې کله حضرت موسی د تور نه واپس رالی نو حضرت موسی هغه سخی چې دی نو هغه چې کوم سامري جوړ کړی و نو هغه سخی وسېځلو او د هغې چې کومه دغه وه ایره وه هغې دریاب ته واچوله او بیا چې چا عبادت کړی و نو هغو ته یې وویل چې دا اوبه تاسو وڅکئ. نو هغه اوبه چې کله هغو وڅکلې نو د هغو مخونه چې هم تک زیړ شو لکه څنګه چې د سرو زرو رنګ نو هغه شانته د هغو رنګونه چې نو زیړ شو. والله اعلم. نو هغې بیا وایي واشربو فی قلوبهم العجله چې په دې باندې چې کوم دی نو
هغه څښی وڅښلی شو خو ځای ته مناسبه دا ده چې واشربو معنا دغه وکړی شي واشربو او وڅښلی شو فی قلوبهم او څښلی شوی و فی قلوبهم په زړونو د دیو کې العجله مینه د څښي بکفرهم په سبب د کفر د دی قل ووایه پیغمبره بئس ما یامرکم ډېر بد دی هغه څه چې حکم کوي تاسو ته به په هغې باندې ایمانکم ایمانونه ستاسو ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنان وئ قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه په دې کې اعلان د مباهلې دی مخکې یو آیت تیر شوی آیت نمبر 80 په هغې کې د یهودو دا خبره وه وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده موږ ته به چې دی نو اور نه رارسېږي په جهنم کې مګر یو څو ورځې او د دې نه علاوه وروسته د دې وینا راځي آیت نمبر 111 کې صفحه نمبر 16-17 وقالوا اوایدی لن يدخل الجنه هیچری به داخل نشي جنت ته الا مگر من هغه څوک کانه چې یهودن یهودي او نصارا یا عیسایي دیو به دا ویلې دغه رنګې د دیو یو وینا چې کوم دی نو هغه په شپږمه سپاره کې سورت مائده کې چې دی نو هغه ذکر ده آیت نمبر 101 او صفحه نمبر 101 آیت نمبر 18 وقالت اليهود والنصارى اویل اقوای یهود والنصارى وعیسایان نحن ابناء الله من زامن د الله تعالی یو واحباه او محبوبان دا یو زامن د الله تعالی یعنی زامن د پیغمبرانو د الله تعالی ځکه دی ویلي موږ نحن بنو اسرائیل موږ ته الله تعالی په قران کریم په خپل کتابونو کې بنی اسرائیل ویل د یعقوب علیه السلام اولاد نو حضرت یعقوب علیه السلام په پیغمبر دی موږ د هغه اولاد یو نو موږ به چې دی نو خامخا جنت ته ځو او جنت زمونږ دی او موږ چې دی نو ټیکهداري دا د دیو چې دی نو وینا وه د دې جواب الله تعالی ورکوي قل پیغمبره ان كانت وچرته لکم ستاسو دپاره الدار الاخرة کور د آخرت عند الله په نزد الله تعالی باندې خالصة یوازې د الله تعالی په نزد باندې جنت چې کوم دی نو هغه صرف ستاسو دپاره لیکلی شوی من دون الناس سوا د خلقونه فتمنوا الموت نو تاسو آرزو وکړئ د مرګ ان کنتم صادقین که چېرته یې وئ تاسو رښتینې که چېرته تاسو په دې خبره کې رښتینې وئ نو ځئ تاسو د مرګ آرزو وکئ چې د دنیا د دې مشکلاتو د ژوند نه تاسو خلاص شئ او آخرت ته جنت ته چې دی نو تاسو لاړ شئ خو الله تعالی فرمایي ولن یتمنوه او هیڅ چرې به دی تمنا ونه کي آرزو به ونه کي هو د دې مرګ ابدا همیشه بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه عملونو چې مخکې کړي دي لاسونو د دی والله الله تعالی علیم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې د دې آیات کریمه معنا خو دغه شوله د تمنو الموت معنا شوله آرزو وکړي د مرګ خو علما کرام فرمایي چې دا د مباهلې چیلنج دی دې ته مباهله څه ته ویل کېږي چې کله دوه کسان په یو شي کې وراني او په هغې کې چې دی نو مثال په طور یوه دیني مسله ده په هغې کې هغې وران دي یا مثال په طور د دنیا څه لانجه ده معامله ده په هغې کې هغې وران دي او بیا هغې یو هم د بل حق چې دی نو نه تسلیموي نو دې ته اخره کې هغې تیار شي چې راځه بار ته به وځو او خیرې به وکړو یو بل ته چې څوک په دې لانجه کې په دې معامله کې یا په دې دیني مسله کې چې دی نو په غلطی نو الله تعالی دې په هغه باندې چې دی نو مرګ راولي او دا دغه چې دی نو شوي په تاریخ کې چې دی نو داسې قسمه مباهلې چې دی نو هغه شوي دي لکه د قادیاني سره د مولانا عبدالحق غزنوي دا یو عالم د میرزا قادیاني سره چې کوم دی نو داسې قسمه مباهله شوې وه او میرزا قادیانی په خپل کتاب کې لیکلی دي چې کم یو کس په غلطه باندې او د دوو کسانو مباهله وشي نو کم یو کس چې په غلطه نو دا د هغه بل کس په ژوند کې چې دی نو هغه به وفات کېږي او نور علما کرام هم فرمایي چې څوک په غلطه یو مباهله وکړي نو د هغه عمر چې کوم دی نو بیا د یو کال نه زیاته نه پاتې کېږي هغه بیا چې نو د دنیا نه ځي نو د دې قادیاني سره چې دغه عالم کله مباهله وشوله نو دا قادیانی په 1908 کې چې کوم دی نو دا دی مردار شو او دغه مولانا عبدالحق غزنوي صاحب دا د هغه نه 9 کاله وروسته بیا چې دی وفات شوی نو په خپله د قادیاني هغه خبره د هغه د غلط کېدو لپاره چې دی نو یو واضحه ثبوت و چې هغه د هغه په ژوند کې چې دی نو هغه مردار شو دغه رنګې د نبي صلی الله علیه وسلم خواته وفد راغلی د عیسایانو د نجران علاقې نه او هغو نبی صلی الله علیه وسلم سره مباهله کوله نو نبی صلی الله علیه وسلم حضرت حسن او حسین او فاطمه او حضرت علی رضی الله تعالی عنهم دوی چې دی نو راوستل مسجد نبوي ته
او هغو ته یې وویل چې راشئ. هغه عیسایانو چې کله دوی ولیدل نو په هغو کې چې کوم مشرانو غالبا د یو نوم پکې عاقب او د بل نوم عبدالمسیح و. نو دې عاقب هغه عبدالمسیح ته وویلې چې دا مخونه چې کوم ځایونه ما دا ماته داسې معصومه مخونه ښکاري چې که چېرته دې خیرې وکړلې نو موږ به چې دی نو تباه شو. او بیا هغه ته وویلې چې تا ته ښه پته ده انه نبي مرسل، دا خو یو رالېږلی شوی پیغمبر دی، نو که چېرته موږ د ده په خلاف باندې مباهله وکړله نو بیا به چې دی نو زموږ خیر نه وي. احادیثو مبارکو کې راځي نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته هغو مباهلې ته تیار شوي وي نو بیا چې کوم دی نو په هغو باندې به د کاڼو باران شوی وي او دوی به چې دی نو خپلو علاقو ته نه وي تلي مګر د رسېدو نه مخکې به د دوی اهل و عیال او مال هر څه چې دی نو تباه شوي وي. نو هغوی بیا چې دی نو جزیه قبوله کړه او هغوی بیا مباهلې ته تیار نه شو. دې یهودو ته چې دی نو وویلی شو چې تاسو مباهله وکړئ، راځئ د مرګ سوال به وکړو، که تاسو چې دی نو په حقه باندې وئ بس موږ به سوال وکړو چې موږ په حق یو نو موږ مرګ غواړو، که تاسو په حقه باندې وئ تاسو به چې دی نو مرګ غواړئ چېرې په موږ د مرګ دا شي. نو هغو مطالبه ونه کړه او الله تعالی فرمایي آینده کې چې دی نو دی بیا مطالبه د مرګ نشي کولی. اوس دلته یو سوال دی، علما کرامو یوه مسله څېړلې ده چې آیا دا مناظره دا د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې وه او که نه اوس هم یو یهودي چې دی نو خپل حقانیت ثابتوي نو هغه د مرګ تمنا وکړي نو د هغه حقانیت به ثابت شي. امام آلوسی صاحب فرمایي چې دا خبره چې کوم دی نو دا د نبي صلی الله علیه وسلم د زمانې سره خاص و. نو دا هغه یهودو ته چیلنج و. د دې وجې نه هغوی یوه واقعه ذکر کړې ده په روایت د نافع باندې. نافع د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه شاګرد و. هغه فرمایي وایي یو یهودي رالی او هغه وویل چېرې ستاسو په کتاب کې دا لیکلي دي چېرې که تاسو رښتینې وئ نو د مرګ تمنا وکئ، او بیا ویلي دي چې تاسو ولن یتمنوه ابدا، هېڅ چېرې تاسو د مرګ تمنا نشئ کولی. نو زه راغلی یم او زه چې کوم دی نو د مرګ تمنا کوم نو زه په حقه باندې. حضرت عبدالله بن عمر دا خبره واورېده بس کور ته لاړی او تورې یې راواخېسته، هغه هم د عمر زوی و، هغه د منافق هغه قصې ورسه کوله. نو هغه چې څنګه راووتلو بس دی یهودي هغه پوه شو، سترګو کې چې دی نو غوسه وه پوه شو، نو ایسته دا وتښتېدو. نو هغه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه هغه بیا وفرمایل چې دا چې دی نو هذا الکلب دا سپی چې دی نو راغلی او دا اوس قرآن کریم په ایتونو باندې اعتراض کوي او دا وایي چېرې زه چې دی نو په حقه باندې. دا خو صرف د هغه زمانې د خلکو سره چې کوم دی نو دا مباهله وه، دا د دې زمانې د خلکو سره چې دی نو نه ده، د نبي علیه صلات وسلام د زمانې سره خاص خلکو سره دا مباهله وه. خو د دې دا مطلب نه دی چې اسلام چې دی نو د هغې حقانیت صرف هغه زمانه کې د هغې حقانیت اوس هم دی او داسې قسمه مناظرې شوي دي. امام ابن تیمیه صاحب رحمه الله تعالی په باره کې راځي د هغه په زمانه کې چې دی نو څه بدعتینو رفاعي یو پیرو د هغه چې کوم دی نو مریدینو او د هغه په خلاف باندې امام ابن تیمیه صاحب ډېر چې کوم دی نو کوششونه آخره کې هغو دا ویل چېرې موږ مباهله کوو. امام ابن تیمیه صاحب فرمایي چې ما د شپې استخاره وکړله او ما ویل چې که هر څه به زه چې دی نو څه مباهله کوم، حتی دا که ما ته دی دا ووایي چې ته اور ته چې دی نو ودانګه نو زه د ابراهیم علیه صلات وسلام په ملت حنیفیه باندې یم، زه به چې دی نو اور ته دانګم او الله به زما چې دی نو حفاظت کوي. خو هغه فرمایي چې کله سهار شو ما ځان څه هېڅوک هم ونه تله، وایي ما وایي چې هسې نه دی وایي چېرې د خپل هغه شاګردانو خپل هغه مریدین یې راوستي چې ما د دې نه خلاص. ځان له لاړو هلته هغه چې کوم د حکومت او عهدیدارانو هغه هم راغلي وو، نو هغو ما ته وویلې چې ته دا کار مه کوه او دې کې به چې ته تباه شي. هغه فرمایي چې ما ورته وویلې چې نه د حق د اظهار دپاره زه دا کوم او خامخا به کوم. او بیا هغه فرمایي امام ابن تیمیه صاحب چې ما چېرته یو کتاب کې دا لوستلي وو چېرې دا د کټارې تیل او د دې وازګه او دغه رنګې یو دوه شی نه نور یوه ګټه ده هغه چې کله معده کې او د نارنج د پوټکي چې کومې اوبه دي دا چې کله په دا میکس کې دا ټول شی نه او دا په ځان باندې راکاږي نو اور چې دی نو بیا اثر نه کوي. وایي ما هغه کس ته وویلې هغه بادشاه ته چې مباهله به کوو اور ته به ننوځو خو په دې شرط باندې چې د دې نه مخکې به دا کس چې کوم دی نو په تودو اوبو باندې لاندې چې د ده د بدن نه دغه اثر چې دی نو هغه ختم شي. وایي دغه شرط چې کله موږ کېښودو نو هغه دغه چې دی نو هغه د هغو چې کوم پیر و هغه په شا شو، دغه چل یې کړی و ارامېتوب یې کړی و، نو هغه په شا شو او بیا یې ویلې چېرې زه مباهله نه کوم، زه اور ته نه دانګم.
نو به هغه به ما د بادشاه توره راواخستله او هغه ته ویل چې هاذا سیف السنت، دا د سنت تلوار دی، څوک چې بدعت کوي نو بادشاه به په دې توره باندې چلو سمي. نو هغه په مباهله کې چې کوم دی نو هغه حاضر شوی، خو بهرحال هغه مباهله ته بیا هغه پیران نو تیار شوي. نو عبدالله بن عمر رضی الله عنه وفرمایل چې دا آیات چې دی نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه سره دی. فتاوو کې دا مسله لیکلې ده چې آیا وس دا مباهله کول جایز دی او کنه. نو وسم چې داسې یو معامله راشي نو په هغې کې مباهله کول هغه جایز دي او شریعت د دې اجازت ورکړی دی، ځکه چې صحابه وروسته هم چې دی نو دا مباهله کړې ده. او د دې یو ثبوت چې کوم دی نو هغه د مباهلې د قرآن کریم د آیت نه هم ثابتېږي، لکه سورة نور 18 سپاره تاسو راواړوئ، صفحه نمبر 317 او آیات نمبر دیکھئے. سورة نور والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم 4 شهادات بالله. والذین واکسان یرمون چې تهمت لګی ازواجهم په خپلو بیبیانو باندې، د زنا تهمت څوک ولګی په خپله بیبي باندې، ولم یکن لهم او نه د دې دپاره شهداء گواهان الا انفسهم مگر خپل ځانونه گواه وسنی. یو خو په عام سړي باندې چې دی نو تهمت د زنا لګولي، په هغې باندې خو چې گواهان نه وي نو د هغې لپاره 80 کوړي دي، هغه مخکې تېر شوی دی. والذین یرمون المحصنات، یو په خپله ښځه باندې چې څوک تهمت ولګوي نو د هغې بې طریقه دا ده چې هغې به لعان کوي. لعان کې دا ټوله طریقه به د هغه رکوع پورې ذکر ده چې اول به دا سړی چې کوم دی نو راشي او دا به 4 قسمونه وخوري چې قسم په الله تعالی زه چې دی نو رښتینی یم، په دې تهمت کې چې دی نو زه رښتینی یم، او په پنځم ځل باندې به ووایي والخامسة ان لعنة الله علیه ان کان من الکاذبین، که چېرته زه دروغجن یم نو په ما دې د الله تعالی لعنت وي. دا به په پنځم ځل باندې وایي. بیا به دغه زنانه ته قاضي وایي چې شابه یا خو چې دی نو دا 4 قسمونه او په پنځم ځل باندې په ځان باندې د الله غضب او غصه راولېږه، او که نه نو خاموشه شوې او نو بیا د اقرار وکړو زنا د باندې ثابته شوه. نو په 4 ځل به چې کوم دی نو هغه بیا دا وایي ویدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله، قسمونه به خوري چې قسم په الله انه لمن الکاذبین، دا زما خاوند چې دی نو په دې خبره کې دروغجن دی. او پنځم ځل باندې به وایي والخامسة ان غضب الله علیه، چې په ما د الله غضب او غصه چې ان کان من الصادقین، کو چېرته دا رښتینی. اوس دلته وګوره سړی په ځان باندې د الله لعنت وایي او ښځه چې کوم دی نو په ځان باندې د الله تعالی غضب او غصه نازلوي. نو دا څو پورې چې لعان یې علما کرام فرمایي نو د دې نه دا معلومیږي چې مباهله کول هغه جایز دي. د دې نه د مباهلې هغه دغه معلوم شو. دې آیات کې یو بله مسله ده، هغه مسله دا ده دلته الله تعالی فرمایي ولن یتمنوه فتمنوا الموت، پس تاسو آرزو وکړئ د مرګ ان کنتم صادقین، که چېرته تاسو رښتینې وایئ. نو آیا آرزو د مرګ کول د مباهلې خبره به ترې وباسو، اصلي د مرګ آرزو او تمنا کول دا جایز دي او که جایز نه دي؟ علماء کرام فرمایي حدیث مبارک دی لا یتمنین احدکم الموت، په تاسو کې د یو تن هیڅ چېرې د مرګ آرزو ونه کړي. ولې؟ لعل العاصي ان یتوب ولعل المحسن ان یزید، ځکه چې دا امکان شته دی چې دغه ګناهګار سړی هغه به توبه وباسي او نیک سړی به په خپلو نیکو کې چې دی نو زیاتوالی راولي، او دا دواړه چې کوم دی دا دواړه خبرې د خیر خبرې. نو مطلب به علما کرام دا حدیث ذکر کوي چې څومره د دنیا مصیبتونه دي یا د دنیا د کارونه دي او د هغې د وجې نه انسان چې دی نو مرګ غواړي، نو دا مرګ غوښتل چې دی نو دا جایز نه دي. مثال په طور په چا باندې قرض رالی یا په چا باندې بیماري دومره سخته شوله چې هغه به د مرګ تمنا کوي، نو د ده لپاره دا مرګ غوښتل دا جایز نه دي. یا دغه رنګې څه نور مشکلات دي چې د هغې د وجې نه دا مرګ غواړي، او نو د هغې د مرګ د دنیا د وجې نه د دنیا د مصیبت د وجې نه دا مرګ غوښتل چې کوم دی نو هغه صحیح نه دي. باقي پاتې شو د دین د وجې نه چې دین د چا په خطره کې او هغه وایي که چېرته زه په دنیا کې پاتې شوم نو زما ایمان ته چې دی نو خطره ده، زما دین ته خطره ده، نو بیا هغه تمنا او آرزو د مرګ کولی شي. خو بیا هم علما کرام فرمایي چې پکار ده چې داسې ووایي چې اللهم احیني ما کانت الحیات خیرا لی وامتني اذا كانت الوفات خیرا لی، چې یا الله څو پورې زما په ژوند کې چې دی نو خیر زما لپاره
نو هغه وخته پورې ما چې دی نو ژوندی وساتئ او چې کله زما دپاره مرګ ښیي بهتري نو بیا چې دی نو ماله مرګ راولئ. امام بخاري صاحب څه چې دی نو په اخره کې دغه رنګې واقعه پېښه شوې وه چې هغه د یوې علاقې ته لاړی نو هغې علاقې کې چې کوم علماو د هغه ځي د هغه وخت هغه علما د هغه خلاف شوي وو په څه مسله باندې نو هغه ځای کې چې دی نو پرې نه ښودو هغه د هغه علاقې نه بیا چې دی نو راووتلو بلې علاقې ته تللو نو هغې علاقې والاو ته پته ولګېده نو هغه ځای نه پسې کسان راولېږل چې دلته به نه راځي. امام بخاري صاحب هلته بیا چې کوم دی نو دعا کړې وه چې الله ځمکه چې دی نو په ما باندې تنګه شوه اوس چې دی نو ما ځان ته چې دی نو دغه کړي نو هغه ځای کې بیا امام بخاري صاحب د خپل اوښ نه هم چې دی نو نو کوز شوی او هلته چې دی نو بیا هغه وفات شوی نو هلته د هغه دین چې دی نو هغه په خطره کې و د دې وجې نه چې دین ته خطره یو سړی د ایمان نه چې دی نو لاس وباسي نو هلته بیا دا دعا کولی شي. قل او پیغمبره ان کانت که چېرته یې لکم ستاسو دپاره الدار الاخرة کور د آخرت عند الله په نزد الله تعالی باندې خالصة یوازې من دون الناس سوا د خلقو نه فتمنوا الموت پس تاسو ارزو وکړئ د مرګ ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې وئ. او حدیث مبارک کې راځي تحفة المؤمن الموت د مؤمن دپاره مرګ چې کوم دی نو هغه یوه تحفه او یوه ډالۍ ده خو که منافق او یهودي چې دی نو دغه ارزو نشي کوی ولې ولن یتمنوه او هیڅ چېرې دی ارزو نشي کولی د دغه مرګ ابدا همیشه بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه عملونو چې مخکې کړي دي لاسونو د دی ځکه دوی ته پته ده چې موږ کوم اعمال کړي دي د هغې سره چې کوم دی نو بیا زموږ که موږ مرګ وغواړو نجات هم نه کېږي. والله الله تعالی علیم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې. ولتجدنهم او خامخا پیغمبره بیا به مومي ته دی لره احرص الناس زیات حرص کوونکي د خلکو نه علی حیات په ژوند باندې د ټولو خلکو نه زیات حرصناک په ژوند باندې چې کوم دی نو هغه دغه یهود دي. ومن الذین او زیات حرص کوونکي دي د هغه کسانو نه اشرکو چې هغوی مشرکان دي یعنی عامو خلکو نه هم چې دی نو دی د ژوند حرص ډېر لري چې زمونږ ژوند چې دی نو هغه اوږد شي او د مشرکینو نه هم چې کوم دی نو دی ډېر چې دی نو حرص لري. اوس دلته علما کرام فرمایي چې احرص الناس کې دا مشرکان هم راتلل چې د ټولو خلکو نه دی ډېر د ژوند حرص لري نو په دې کې خو مشرکان هم راتلل نو وروسته الله تعالی دی ولې ذکر کړه. علما کرام فرمایي چې دا الله تعالی اصل کې دی له پیغور ورکوي چې ګوره تاسو دا وایئ چېرې موږ اهل کتاب یو او موږ جنت او جهنم دا هر څه منو الله تعالی منو پیغمبران منو نو ستاسو نه خو هغه مشرکین چې هغه یو پیغمبر هم نه مني هغې قیامت هم نه مني ستاسو نه خو بیا هغې ښه دي چې هغې دومره د مرګ ارزو او تمنا نه لري څومره چې تاسو د مرګ ارزو او تمنا لرئ. ولتجدنهم او خامخا بیا به مومي ته دی لره احرص الناس زیات حرص کوونکي د خلکو نه علی حیات په ژوند باندې. ومن الذین او دا کسانو نه اشرکو چې شرک یې کړی دی د هغو نه هم دی چې دی نو ډېر حرص کوونکي دي. یودو غواړي احدهم یو تن د دیو نه لو یعمرو دا چې عمر ورکړی شي هغه ته الف سنة زر کاله په یهودو کې مطلب دا دی یا په مشرکانو کې هغې دا غواړي چې هغې له زر کاله چې دی نو عمر ورکړی شي. دا زر کاله د دې نه مطلب دا نه چې زر کاله هغې غواړي خو په دې کې اشاره ده ډېروالي ته او دا ځکه چې کله به هغو پرنجې کوو نو پرنجي نه پس به د یو بل ته ویل عش الف سنة زر کاله ژوند چې دی نو ستا دې نصیب شي او ته دې ژوندی. نو الله تعالی فرمایي چې دی بې شماره چې کوم دی نو ژوند غواړي اوږد ژوند چې دی نو دی غواړي. یودو غواړي احدهم یو تن د دیو نه لو یعمرو دا چې عمر ورکړی شي دته الف سنة زر کاله وما هو او نه دی دا بمزحزحه خلاصونکي د لره من العذاب د عذاب نه ان یعمره عمر ورکړی کېدل دته دا ان یعمره دا د ما هو کې د دې هو بیان او وضاحت دی یعنی څه شی نشي خلاصولی د لره دا عمر ورکړی کېدل دله چې دی نو نشي خلاصولی د عذاب نه یعنی بالفرض کو زر کاله عمر دته ورکړی شي نو بیا هم په اخره کې چې دی نو مرګ دی او دغه زر کاله عمر هم دا چې دی نو تېرېږي او دا د مرګ نه د عذاب نه چې دی نو نشي بچ کولی. وما هو او نه دی دا بمزحزحه باقي علما په دې باندې پوهېږي چې ما مشبهه بلیسه او هو چې کوم دی نو دا د دې ما لپاره اسم شو مبهم او ان یعمر بیا د دې چې کوم دی نو وضاحت کوي او بمزحزحه دا خبر شو د ما هو لپاره. وما هو او نه دی دا بمزحزحه خلاصونکی د لره من العذاب د عذاب نه ان یعمر یعنی عمر ورکړی کېدل دته والله والله تعالی بصیر لیدونکی دی بما هغه څه لره یعملون چې دی یې کوي.
ولما او هر کلا جاءهم چراش دیوتا جاءهم چرال دیتا کتاب من عند الله یو کتاب د طرف د الله تعالی نه دسی کتاب مصدق لما چې تصدیق کوونکی او دا وس ما هم چې دیسو وکانو او دا يهود من قبل مخکې دینا یستفتحون چې طرف د فتح لیکو بزایو معنا بکو نور افسزین کیا ساتي یستفتحون چې طرف د فتح لیکو علی الذین فاکسانو باندې کفرو چې کفر کړو فلما پسر کلا جاءهم چرال دیتا چرال دیوتا دا پیغمبر ما پاو صفتونو باندې عرفو چې پیجندلیو کفرو نو دی کفرو کو به داغنا فلا پاغ باندې فلعنت الله پس لعنت الله تعالی دی علی الکافرین په کافرانو باندې بئس ما ډیر بد دی هغه څه اشتراو چې د خاص کړو به پاغ باندې انفسهم ځانونه خپل هغه څه شي ان دا دې یکفرو چې کفر یو کو بما پاو سبانی انزل الله چرای ګره الله تعالی چرایږي الله تعالی بغیان د وجه د زدنا اند دې خبرې سره ينزل الله چرایږي الله تعالی من فضل د خپل فضل نه چې هغه پیغمبري ده علامه شاو په چا باندې چوغاړي من عبادي د بندګانو خپلونه فباو پس اخته شو دی بغضبین په غوسه کې علا غضبین د پاسه د بل غوسینا وللکافرین او د پاسه کافرانو عذاب مهین عذاب د رسوا کوونکې و اذا قیل یوم کله چې ویل شي دیوتا امنو ایمان راوړي بما په څه باندې انزل الله چې را لګل د الله تعالی قالو وای دی نؤمنو موږ خو ایمان لرو بما په څه باندې انزل چې را لګل شي دی علینا په موږ باندې ويكفرون او د کفر کوي بما په څه باندې وراو چې علاوه دې نه دی وهو الحق او حال دا دی چې دا قران کریم حق دی په دې حال کې مصدقا لما چې تصدیق کوونکی دی دا وسه معهم چې دې سره ولې ته پیغمبره پایمه تقتلون پس ولې وجل تاسو انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی من قبل مخکې دینه ان کنتم مؤمنین کو چرته تاسو ایمان راوړونکي وي ولقد جاءكم مخامخه راغلی تاسو ته موسی علیه السلام بالبينات په واضح معجزو سره ثم اتخذتم العجل بيوني وتاسو خیر په خدای توب باندې من بعد رسل دینا وانتم بدسیال کې چې تاسو ظالمون ظلم کوونکي وي وإذ أخذنا وياد کې هغه وخت چې واخستل مونږه میثاقکم مضبوطه وعده تاسو نه ورفعنا پورته کړو مونږه فوقکم تاسو د پاسه تورا غرد تور خذو ویل مونږه خذو ونیسئ تاسو ما هغه څه آتیناکم چې درکړي دي مونږه تاسو ته بقوت په مضبوطیا سره واسمعوا او امنی تاسو قالو ویل سمعنا مونږه ومنله وعصینا او نافرمانی کوو مونږه واشربوا او سکلی شوی په دیو باندې فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجل محبت دسخي بکفرهم په سبب د کفر د دیو باندې قل ویو پیغمبره بئس ما ډېر بد دی هغه څه یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به باغی باندې ایمانکم ایمانونه تاسو ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنان وئ قل ویو پیغمبره ان کانت که چېرته یي لکم ستاسو دپاره الدار الاخرة کور د آخرت عند الله ونزد الله تعالی باندې خالصة یوازې من دون الناس سوا د خلقنا فتمنوا الموت فاستاسو ارزو کې د مرګ ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینی وئ ولن يتمنوه او دی به هیڅ چېرې ارزو ونه کړي د دې مرګ ابدا همیشه بما په سبب د هغه څه قدمه چې مخکې کړي دي ایدیهم لاسونو د دی والله الله تعالی علیم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې ولتجدنهم او خامخا بیا به مومي ته دی لره پیغمبره احرص الناس زیات حرص کوونکي د خلقونه علی حیات په ژوند باندې ومن الذين او دا کسانو نه اشرکو چې شرک یې کړی دی یود غواړي احدهم یو تن د دی نه لو یعمر دا چې عمر ورکړی شي هغه ته الف سنة زر کاله وما هو او نه دی دا بمزحزحه خلاصونکی د لره من العذاب د عذابنا ان یعمر عمر ورکړی کېدل دته والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بما وصل را یعملون چې دی کوي لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار